الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر من يخالل. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة المؤمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگانو دوستانو، اللہ تعالیٰ دے زمانگ دا راتل دا ناستا خپل بارگاہ قبول کی. اللہ تعالیٰ دے زمانگ دے ټولو کامل اصلاح کی او کامل اصلاح لپاره د شیخ صحبت دغه په مجلس کې حاضری، هغه سره ربط او تعلق دا یو بنیادی شی دی. سو پوری چې موږ ته دا شی کما حقه نی حاصل شوي نو کامل اصلاح به ونشي، بلکې کیدی شي ونشي. ځکه د هرې لارې څه اصول وي، د هر شی د حاصلولو یو ضابطه اصلي څه شرطونه یې بګي، هغه شرایط او ضوابط چې د هغې اهتمام انسانو کی نو هغه شی انسان ته به حاصل شي، او که نه د هغې شرایط او اهتمام ونشي، د هغه اصولو پابندي ونشي، نو بیا انسان ته هغه شی حاصلېږي هم نه او وخت یې مو بیا ضایع شي. نو په دې وجه خپل وخت هم قیمتي کول دي چې دا وخت موږ فارغ کړو چې بیا دا په ځای باندې ولګي او موږ ته څه شی حاصل شي. حاصلېدل څه دي چې زموږ اصلاح وشي، او اصلاح څه شی دی چې د الله تعالی رضامندي کما حقه دا موږ ته حاصل شي. ځکه د الله تعالی حکم دی چې خپل د نفوسو تزکیه وکړئ، خپله پاکي وکړئ، رضایلو اماله وکړئ، ښه خصلتونه، فضایل، صفات دې سره ځان متصف کړئ، دا ښه صفات ځان کې راولئ. دا د الله تعالی طرف نه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمان دی، حکم دی. چې کوم فرمان او حکم دی او کومه طریقه و نو هغه طریقه به هم سړی د هغې حصول لپاره بیا استعمالوي. نو هغې لپاره عام دا یو طریقه ده کوم چې زموږ د مشایخو نه را روانه طریقه ده، د هغو رایج کرده طریقه ده. دې طریقې سره د انسان اصلاح کیږي او د تګ راتګ کې الله تعالی ډېر زیات برکات بیا ایښي. لیکن دا ضروري ده چې هر وخت کې یا فل فور موږ ته د هغې اثرات یا برکات هغه معلوم شي یا ظاهر شي. هر شی چې د هغه لږ وخت غواړي، وخت تیر شي نو بیا هغې نه وروسته د هغې چې کوم ثمرات یا کوم نتایج کوم اثرات وي هغه بیا ظاهرېږي. او دغه شان د هر صحبت او د هر ځله د راتلو خپل یو اثر وي، اگر چې هغه ښکاري نه، لیکن هغه اثر په انسان باندې کېږي. رو رو انسان اثر اخلي او بیا چې یو څو مدت تېره شي نو بیا دا انسان چې کوم اثر اخیستی دی دې کې بیا دته پوخوالی نصیب شي، دا رنګ بیا پوخ شي، دا بیا لرې کېږي نه، ختمېږي نه. لیکن شرط څه دی چې د ده په راتلو کې تسلسلي، دا تسلسل چې زه بار بار وایم دی کې حکمت دی او ضروري شی دی. دا تسلسل نه نو بیا به کار ونه شي. ځکه چې لږ ډېر رنګ په انسان باندې د شیخ هغه رنګ چې دی هغه باندې ظاهر شي یا د هغې سلو غوندې عادت په ده باندې هم ظاهر شي، د ده په عاداتو کې هغه عادت لږ شامل شي،
لیکن چې کله تسلسل مات شي نو بیا هغه کم اثر چې او کم عادت چې هغه کې بیا کمزوري راشي. نو په دې وجه تسلسل لازم او ضروري دی او بیا یو خاص وخت پورې لازم او ضروري دی. هر وخت کې پوره زندگی خو ممکنه ده لیکن مشکل ضرور ده، ناممکنه خو نه ده لیکن مشکل ترین ده. لیکن بیا هم ابتدا کې کم از کم د شیخ معتد به وخت پورې تسلسل سره دغه صحبت لازم دی. دغه اثر به بیا د منی او که بیا فرض کړي د شیخ په صحبت کې نو مای غیب دی غنه لری دی غنه نو بیا هم د منی هغه اثر باقی پاتې شي. په دغه وجه حکیم علمت او فرمایل چې خپل د شیخ نه علاوه دی بل چا صحبت ته مزه دغه کې د قراز دی. ایندا مطلب نه چې تاسو د مشایخ انکار وکړئ، د علماء ربانیونو انکار وکړئ، د سلاسل انکار وکړئ. انکار مطلب نه دی چونکه تربیت مقصود دی. مطلب دی او دا چې بھئی یو رنگ د منی خ چړاو شي، یو رنگ پوښ شي. او چې رنگ پوښ شو نو بس بیا بل رنگ د منی نه خيږي، بل نه بده نه متاثر کیږي. او که څه شی ورته حاصلېږي نو دغه په تصوري ده او پیږي بچي بھئی دا د شیخ هغه فیض دی الله تعالی د بل چا په ذریعہ منی ما تر ورسو. نو وحده د شیخ متعلق ذکر شو چې دا لازم او ملزوم رکن دی د دې لارې. څو پر چې دا نه حاصل نو بیا کار نه کیږي. نو بهرحال عرض مې دا کو چې موږ دقه لرادو چې زمونږ اصلاح وشي نو چې زمونږ دا وخت بیا ضایع نشي. البته دا لازم او ضروری ده چې د هر سړي د اصلاح کما حقه پوره وشي. لیکن چې سړي د میدان کې قدم کېښه نو حضرت یو فرمایل چې د سلوک ناکام نه دی. چې د اراده وکړل نو الله تعالی به په دې باندې د فیصله بیا کوي. چې زه د خپل طرف نه اراده وکړل روان دی لګیا دی کوشش وکړي. کوشش شرط دی. اوس کوم تک راته کو کوشش نه کو مطلب د کوشش کې ډېری خبرې دی. بیا یو د راتلو کوشش دی فرض کې اوسړي ته دا حاصل دی لیکن مخې ته په تعلیماتو باندې عمل ورته حاصل نه دی، دا کوشش نه کوي نو بیا هم دا راتل بې فایدې شلل کنه. یو کس دی هغه تعلیماتو باندې عمل کوي لیکن دا د چې دغه په تګ راتګ کې سستی ده باوجود د دې چې هغه راتلی شي لیکن سستی اختیاري نو دا هم یو دی اصلاح لپاره رکاوټ جوړ شو. یعنی مجاهده خو بکی کوشش بکی ریاضت بکی نو هر میدان کې بکی. یعنی د اصلاح لپاره چې کوم ضروری امور دي په هر امر کې به پوره کوشش کوي. من اکثر دي کې خطا کیږو موږ بس سم دا کافی ده نو دا کافی نه ده. دې سره نوري خبرې هم دي بعضې داسې چې هغوی چې بس زر اعظم نه ولې انشاءالله ستاسو معمولاتو کې ما نه پورې کمیندې کړې بعضې دا هم وایي نو دې ما نیم کړی دی. د ټولو خبرو اهتمام به کوي نو الله بیا اصلاح کیږي او بیا به ضرور موشي. د هر داعی او د هر مبلغ د هر عالم د هر خطیب د هر شیخ هر یو مقتدا دا خواهشي چېرې د هر انسان اصلاح وشللی ټول کمال ته ورسېدللی ټولو ته د الله تعالی معرفت حاصل شللی د الله تعالی خوشنودي ورته حاصل شللی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کامل متبع شللی. لیکن دا سکیږي نه. کوشش به سړی کوي او د هر مقتدا خواهش دی لیکن دا خواهش که الله تعالی وغواړي پوره به کړي لیکن عام عادت الله داسې دی چې پوره کیږي نه. ځکه چې حق او باطل به دواړه په دې دنیا کې الله تعالی حق سره باطل پیدا کړ. اوس که صرف حق وای نو باطل بچا پیژند او که صرف باطل نو حق بچا پیژند نو دا دواړه سایډ بای سایډ یو ځای روان دي. لیکن به هم د هر یو دا خواهشي چې وایي زمونږ چې کوم منتسبین دي متعلقین دي مسترشدین دي تعلق والدي سلاسل والدي او دلته تګ راتګ کوي چې دغه کما حقه اصلاح شو پوره وشي او د ټولو وشي لیکن کیږي به نه داسې. د حضرت تھانوی صاحب رحمت الله علیه متعلق راځي دوی به د ګنگوهي صاحب رحمت الله علیه خواته داسې په میاشته کې 10 ورځو کې 20 ورځو کې به یو چکر به لګاو چونکه هغه ګنگو کې او دو تھانه بهونه کې او په منځ کې فاصله چې غالبا تقریبا 24 میل فاصله و اندازا دم ته فاصله و یعنی دې دنه سړی وګای ته لاړ شي یا مثلا بټلو ته لاړ شي یا شینکاره شلله دې پوری
چې انسان به کار کوي کوشش به خپل کوي اوس اصلاح کېدل نه کېدل دې کې څه انسان ته اختیار حاصل دی څه کې انسان بې اختیار هم دی کوشش دی هر یو دی خواهش دی هر یو دی لیکن دا لازم او ضروري نه چې زموږ د هر خواهش او هر تمنا غدي پوره شي او چې کله پوره کیږي نه نو انسان مایوسه کیږي د عمل نشاته کیږي د یو کار چې شروع کړ دی پاغه باندې د گرفت چې کم دغه کمزوري شي دی بیا مزمحلي کمزوري شي کار کوي لیکن جړې مات شي نو دې پورې دا خبر عرض کوم چې حضرت تھانوی صاحب رحمت الله علیه دغه خو ته بکله کړتل او په دې بنیاد بدل چې دا زما پیر بھایو ما دي او اصل کې مې شیخ ومو اگر چې بیا روسو تعلق چې وغه حاجی صاحب رحمت الله علیه سره پیدا شو او سره تعلق باقاعده د بیت هغه قائم کو لیکن شروع کې چونکه بطور شیخ دې ځان له مختص کړو چې زه بدون بیت کېګم دوسر خپل اصلاحي تعلق قائمو ما لیکن کله چې د غنگوهي صاحب رحمت الله علیه مجلس ته لاړل او هغه ته او چې جز تاسو نه بیت کېګم نو وی فرمایل چې زه تانه بیت کوم فل حال تا خپل سبق وایا په دې باندې توجه ساته او بیا رښتو خیر دې سزا کې بزه تابعیت کوموي بل چاته به حواله کوم نو تھانوی صاحب رحمت الله علیه فرمایل حکیم علامه چې تاسو خاطر راغله مې فرمایل نه بس زما خبره واورته الله وړو کې او بس خپل سبق باندې توجه ساته چې وخت راغی بیا به بیت شي خو زه دې نه بیت کوم غره نو چونکه هغه انکار وکړ بیا رښتو حاجی صاحب رحمت الله علیه تخط لیکو غنگوهي صاحب رحمت الله علیه حج لته نو حکیم علامه صاحب رحمت الله علیه یو خط لیکو او خط یې لیکو چې تاسو دا خلیفہ دی او دو تما رجوع کړل چې ما بیت کای د تاسو نه بیت کېګم اصلاحي تعلق تاسو سره قائمول غواړم ولې دې ما نه بیت کړي نو دا خط زرا لګم دې بیا تاسو پوه کړئ چې کله واپس راشي بیا دې ما بیت کی نو کله چې غنگوهي صاحب رحمت الله علیه ته ورسېد اجي صاحب رحمت الله علیه خط ورک چې دا خط ته دا التزمنګ یو شاګرد دی او ډېر ذهین او فتین ځوان دی ډېر زیات قابل ترین دی یعنی دې دغه صفات د حکیم علامه صاحب رحمت الله علیه بیان کړ واقعي الله تعالی چونکې مخصوص کړی د کار لپاره او د همت د هدایت لپاره مجددیت مقام ته الله تعالی یعنی رسو او فایز کوي نو شروع نه پاغو کې د صالحیت آثار چیو د حکیم علامه رحمت الله علیه متعلق راضی 82 کال عمر 12 کال عمر کې موضوع هر څه شروع کړیو 12 کال نو اخلې 82 کال عمر پورې 70 کالو زمانہ وا په دې کې ته تهجد نه دی قضا شوی تهجد ته نه دی قضا شوی بلوغت خو 14-15 سال کې شروع کیږي نو 12 کال کې باقاعده اهتمام وکاو د تهجد یعنی دا چې الله تعالی وتا یو مقام ورکړیو صفات چې هغه شاید باید چې بل چا کی دا د الله تعالی تقسیم دی چا کې یو صفت دغه اظهار او ظهور زیاتی غلبه زیاتی چا کې بل دا د الله تعالی تقسیم دی چونکه د مخلوق هدایت مقصود دی او چې چا لکم صفات ورکو نو الله محاله انسان په ټولو صفاتو باندې یعنی هر یو صفت انسان حاصلولی ونشي او هر یو صفت انسان خو مانی چې چا یو صفت چات خوخي دي چا بل خبره خوخي دي چا بل خبره خوخي مثلا مختلف بزرگان دي چا یو ادا انسان لخي شي دي چا بل ادا خي شي دي چا بل ادا خي شي دي چا پلار تل انسان لخي شي چیرې د پلار ډیر مزیدار دي دي چا غناس انسان لخي دي چا تکلم خبري انسان لخي شي دا الله تعالی چونکه رزق تقسیم کړ دي نو په دې وجه الله تعالی دنیا کې هم دی چا سره چې رزق لیکل دي روحاني هغه طرف ته اعلان پیدا شي دا صفاتو په بنیاد باندې نو حکیم علامه رحمت الله علیه الله تعالی دا صفات ورکړي چې بارک عمر نه په مخه شروع کړو او زمانه طالب علم کې ما صحیح علم حاصل کړي خو زمونږ علم یې کنه چې سار رشد چې ما خام بیا کور تر رسیدلی یو کاغلک ډېر سټکی ذکرې جوغه چې دل تر اورسو د خرافاتو کې غلانه روک شي بیا ختم شي جو بیا سار لاړ شي جو بیا څه گزاره غوندي شي چرآ شي جو بیا پرزولي
نو د حکیم المت رحمت الله علیه په طریقه سو چې کله په دیوبند کې په نور مدرسو کې وو سهارنپور وغیرہ کې او چې کور نه بچا خط ولېږه نو خط به نه لوستو یو منګې ځان سره یې خو منګې مثلا خط راغی ډاکیا براړه دي دستا خط راغل دی کور طرف نه خط راغل دی کلی نه خط راغل دی نو حکیم المت صاحب رحمت الله علیه با تاسو پورې تلار شه هغه حکیم المت صاحب رحمت الله علیه سب شټ بوم پارامي نو حکیم المت صاحب رحمت الله علیه بس چلو کو چې خط په چراغ جو منګي ته به گزار ک منګي ته به گزار کنه جو بل بدا سے میاش نیمه کې بل خطر راغی جو هغه به او ته گزار ک دا سه کېدله د پورا کال کې چې کم تعلیمي کالو د مدارسو کال چې کم دی هغه په شعبان کې ختميږي مطلب رجب کې ختم شي په شروع کې یا آخر کې او مخکې به 6 شعبان لبه مکمل ختم شي بیا اوس لږ 15 شپږ ورځې نور شاته کړ دی 23 رجب نه غالبا امتحان شروع شي جو 29 30 ختم شي خو بهرحال دا د تعلیمي یعنی ادارو ته وو چټیان کلی هغه شعبان او رمضاني هغه داسې چټیان نه پکې سنس یعنی نور کارونه پکې جاری څه مطلب دوره وغیرہ سره نه هو د صرف او تفسیر وغیرہ لیکن عمومي چټي او بیا غینور سو شوال کې بیا داخلي شروع شي زمونږ دلته دسمبر جنوري فروری او مارچ به داخلي شروع کیږي نو حکیم المت صاحب رحمت الله علیه په پورا کال د خاتون بچراغل دا به هغه د منګي ته گزار کړل چې کله به کال پوره شو بیا به چیرې اوس خو کور ته ځم نو یو خط به راو وخت ابه کولاو کو سری به کو بلستو نو سکی به لیکلی چې او ته خبر شه زمونږ هغه د تر زوی چې هغه دنیا نه لاړ ان لله و انا الیه راجعون خط به کې بل براغه کې مثلا نور آداب خبرې اترې بیا به چې فلانی واده شه دي تا ته موږ دا اطلاع راکړه چې ساده ترور زوی دی تر زوی دی یا رشتہ دار دی دغه واده شوی دی بس هغه خط به کې بل کله مثلا فلانی نه جوړ شه دي کور کې دا بیماری راغله دا پریشانی دا یا کور کې خیر خیریت دی مختلف انداز خطوط به هغه به ولستل ځان سره بیا کې خلل بیا وکلی تراغه چیرې باغ نو کال خو باغی کې تیر شي چې چا خواته بلاړل چې چیرې مبارک شه تاسو کار واده شیو ولدا و چې زه په سبق کې مصروف وم او اوس فارغ لم راغلم نو وو ته چې ګره کال تیر شته اوس خط خو مونږ ته ډیر موده مخکې را لګلې مخکې ته اطلاع را کړو نو حکیم المت رحمت الله علیه وو فرمایل چې سبق لته مخاتون رسول نه متللته چې خاتون مې لستل چې بیا په ځان پریشان کور امنډي به مې لغم خادي به مې ما کوله دې ته نو مزګار وي جو دغه شان دي ټولو ته به دا جواب ورچا به یو ګره مړی شو کم از کم مړی کې خبر راغل وی کنه که خاده کرام نشه خیر د ځم ته څوک نه محسوس کوي لیکن د غم خصوصیت سره خلک اهتمام کوي توقع مای امید مای تمه مای او هر سړی اخلاقا خپل یو فرض غني چې رده کې شرکت وکم نو ګره هغه کې مرانه غلي نو یو وو تدقه جواب چي اصل مقصود خو دوا ده دوا ما کله چې خط کولا کو الا مې وکړه اوس درتا کوم مقصد حاصل شه که زه الله راغل وکوس نو که الله راتل نو یو کار به خرابې دروانه ده با اوس دا چې دوړه کارونه په ځای شل سبق هم په ځای شي هغه کې نه غرانه غلله او دلته تاسو ته مې دا و ما وکړل نو دا طریقه و دی حکیم المت رحمت الله علیه به ول الله تعالی علم ورک او دا علم الله تعالی ورک چې زمونږ مشایخ دا فرمایي چې کې دي شي امام مهدي علیه السلام پورې بل مجدد د دنیا ته رانشي دا سه تجدید کړو په خپلوم کله کله فرمایي پرون غالبا که مخکې ملفوظ تیر شي مازیګر یا مخکې هفتګي چې کوم ضروری شیزونه یعنی دا څه وګوره چې دین مکمل تجدید وکړو مکمل وی فرمایل چې زه امید لرم چې اوس به مزید ضرورت نه پریوزي په هر میدان کې سړی عقل حیران شي چې خدای پاک څنګه علم څنګه فهم دی ولا ور کړو چې کوم میدان ته کتاب وګورئ سړی حیران شي چې الله دې مفسر او که محدث او که فقيه او که صوفي او که مجاهد او سو بس مجموع الله تعالی هر صفت ور کړو هر کمال الله تعالی ور کړو او خو بدرجه اتم پکې موجودو بهر العرض میں دا کو چې حکیم علمت رحمت الله علیه وتو فرمایل چې حضرت تاسو نه بیت کېګم نو ورته فرمایل چې زه تا نه بیت کوم چې بیا وخرغه بیا به بیت کوم نو د دوران کې دا خط ولیکو چې کله خط حاجی سے رحمت الله علیه ته ورسید چې خط کولاو هغه کې دا لیکلیو غنگوهی سے ورته سامنے ناشته
دا خط ته چا دی دلته یو ځوان دی ډېر نیک او صالح دی اشرف علي نومې دی بیا خو وروسته حکیم علومت شه ویجی دا دغه خط دی زمونږ شاګرد وما دی او ډېر نیک او پارسا او صالح دی تابعدار دی ډېر مؤدب دی ټول صفات بیان کړل او د خط نو پته نه لګي چې څه ویلي کلی وی فرمایل چې د دالی کل دی چې د ما بیت کینا زه ورته ویم چې ما بیت کدی وی چې تا نه بیت کوم نو حاجی صاحب رحمت الله علیه فرمایل زه خیر دته اډو ما بیت کو زه په خپل بیت کوم وی زما طرف نه بیت شوی زوی بیا ورته معمولات وغیرہ دا اوخل او هغه ترتیب سره دغه هغه تربیت وشو نو چونکې دوسره د شیخ خونته یو تعلق پیدا شو د شیخ په نظر ورته کتلیو نو گاهه بگاهه به دغه خواته تل پیربای خو مو استاد یو مو وسره د شیخ غ درجه علوم ورکړل شي ما خو خپل طرف نه دی ځان له شیخ کړو دا جدا خبره چې هغه زما رائے بیا بدل کړه یا ما سره مشوره وکړه زما غ مشوره کې تبدیلی راويستا لہذا ټول عمر به سره د قسم عمله کوله ټول عمر دای بیانوي چې خیر دی د زما پیربای دی خیر دی نه زمونږ مشایخو کې چې کوم ادب وکنه نو هغه په دنیا کې یو طائفه کې مانشته د انسان قلبي میلان وی خپل یو مشایخ او بزرګانو طرف ته هغه جدا یو خبره ده لیکن کسړی غور او فکر وکي یا دغه چې کوم حالات دی هغه اولولي نو دا شی به بالکل سرګن شي ورته پټه خبره خدا نه کینی ویلی به چې زه خیر د زما استاد دی ول اخر زه خو ما حکیم علومت مګب خو نه دی د ګنگوهی سي بدم ته مریدان ني څومره چې زما دي څومره تجدید چې ما کو څومره کتابونه چې زما دي څومره تصریفات چې زما دي دم ته خو دی غنه دي زما په کې لا تفسیر ما دي زما په کې لا دي یعنی د سلوک استنباط چې ما کړ دي د قران او د حدیث نه دغه کتابونه موجود دي تاسو غټ غټ کتابونه موجود دي خو متعلقین چې کوم زما شاګردان دي هم غټ غټ خلک دي غټ غټ خلک دي او خو غټ غټ کتابونه لیکل دي چې اوس پورې هغه لوستي کیږي او دغه نظیر او دغه مثال اډوشته نه لیکن دینه باوجود دا نه وی چې او خو غټم به فرمایله زما شیخ دی پیروای مې دی مشر دی زما دغه خواته زم نو کله کله به دغه خواته لاړل کارګزاري به بیان کړله او به تاسو ما او خوشاله بس دعا به ورته کړل را بغرل نو چونکه بیا اخیری زمانہ و دی ګنگوهی صاحب رحمت الله علیه او دا نظر مبارک تقریبا ختم شوی ډیر ضعیف شوی کمزور یو نو په غیر ازو کې به حکیم علومت صاحب خاص تور باندې اهتمام کو دی او د خواته د تګ راتګ نو معلومه شو چې دا پیر بیان دی یو بل خواله تګ راتګ کوي تعلق ساتي دا ضروری دی ګره صرف خانقاه پورې تعلق نه چې بس دلته راغلو مونږ یو بل وکړه یو بل سره میل میلاپ کو نه دین علاوه زمونږ معاشرت دی موږ په دې معاشره کې پاتې کیږو زمونږ غم زمونږ خادي خو چې د سنت مطابق نه والا چې هغه کې موږ شرکت کوو چې هغه موږ اهتمام وکړو دغه کمی موږ کې دی کنه دغه کمی د له سره دی فرض کې دلته زمونږ یو مرګري سره تعلق دی موږ سره دی خو دې نه بار چې بیا تعلق ختم شي یعنی هغه څنګه تعلق بیانې خصوصا غم خادو کې بیا خو بالکل موږ ته پته ومني نس چاته اطلاعي نو رو هغه تعلق چې کوم دغه بیا ختم شغه انسان پورې هغه فرد پورې محدود پاتې شي دغه آل اولاد هغه سره میل جوړ چون کینی نو بس هغه معاملې اقضا کې ختم شي او دې کې طرفین ته نقصان دي دواړو ته خصوصا چې کوم دنیا نه لاړ جوړه ته زیات دي ځکه چې دغه یو تعلق او یو ربط هغه ختم شو اولاد نه راتل هغه جدا خبره ده هغه جدا کمزوري ده لیکن دا تعلق نه ساتل عمومي د دې اثر بیا زیات پریوزي نو پیر بیان لا پکار د یو بل خواته تک راته کوي خو لیکن هغه تک لاته لپاره لګ به تکلفي پکار ده کنه او به تکلفي بالا کیږي چې موږ د دلته یو بل سره تک راته زمنګ ناس ته فلاړه میل جوړ پوری او مسلسل چې مسلسل یو سړی راځي دغه لازمن تعلق پیدا کیږي نه چې څو سنن راغله مې درې میاشتې وروسته راځم ما بسوک پیژني یا زه بسوک پیژنم ما سره بسوک تعلق قائم کی نشي کولای ځکه هر سړی به دیکھو کله راځي کله نه څه خبره سم مزاج ولا دی طبيعت یې څنګه دی څه قسم سړی دی نو هر سړی بیا ځان راکاږي وی محبت پتلو راتلو زیاتی کنه یو ځل پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابین ملاییر شه عام صحابینا خو صحابه ناسو نو وی فرمایل چې کله کله پکې ناغو ما کوي دا صحابه او ته ویل منګه اسی ناغي کو منګ لنده دا خبره
وی کله کله پکې ناغه کوي. یا ابو هريره رضی الله عنه متعلق دی کنه زرنی غبا تزدد حبا، لغه ته ناغه پکې کا د سر محبت زیاتیږي. زرنی غبا یعنی کله کله زما زیارت لا راځي، یعنی کله کله پکې ناغه کا د دې اثر وسی تزدد حبا، استامبینه محبت به زیاتیږي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې تصحیح نورم د افضل شوی هم ده. بهرحال نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې بھئی دا کله کله پکې خیر ده کنه هغه وکای. نو ضروری نه چې تاسو به هر وخت با سره ناست یې، مطلب تاسو خپل ضرورت به مجبوریانی به، لیکن هغه لا رنگ دا ورکه چې فرمایل خیر ده که تاسو کله کله را نشئ نو هیڅ مسله نشته. نو حضرت ابو هريره رضی الله عنه او دا نور صحابه ناستو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې او فرمایل صدیق اکبر رضی الله عنه ما ناستو چې بس په دې وګړي دا خبره ولګیدا، حالانکه مقصود غ نور او خاص دو، لیکن دو پکې موجودو یدو دا خبره چې واورېده جو لاړل کوړه چې بل مزوخ راغی، مثلا فرض کې سار دا خبره چې ماسوخین مزوخ راغی جو صدیق اکبر رضی الله عنه راغی جو موزه کو چې څنګه سلام وګرځاو جو وې دنګل لاړ. جو ورپسې مازیګر موز راغی، جو مازیګر موز کې حاضر شو چې السلام علیکم ورحمت الله دوا وشله جو لاړ. مخکې خو بناستو بیا روان شه، یو موز ټیم لاړ، بل موز لاړ، دریم موز لاړ. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت انس ته وی هغه ابو بکر نخکاری صدیق اکبر نخکاری چرته لاړ؟ وی چې دقل ته دا موز یو څوک لاړ نو سکار به څه ضرورت وي وینه نه څه چل وي ځکه چې ما سره ډو ملاویږي نه، ما سره ډو کینی نه، خو جرا شي موزو کې جوړوان دي چې دا والی وی چې زما تاسو کوم وي زم تاسو کوم. نن سبا که شیخ د چا مرید تاسو کې نو هغه باندې دا خبروم بدلږي الکه دا د خدا کینه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ځکه دی نه بچګان خو جوړ مرګري دي زمونږه څه ضرورت وي مجبوریانی وي نه، هر یو باندې به نگاه او نظر او چې څوک شته څوک نشته تاسو به باقاعده کوو. دا علامت ده کله یو مرید متعلق شیخ تاسو کې نو دا خبره ده کاغه په دې باندې غور او فکر وکړي چې زه په یادو کې ما خو چې صرف تش یاد نه کنه چې بس او جی بالکل سبق یو. نو بهرحال درې سلور ټیمه چې وشل نو حضرت انس رضی الله عنه لاړ وی جی صدیق اکبر ته وی چې تاسو څه وجه ده موږ کوي جزای واپس کیږي ویول خیر دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو ته پوښ کوي چې هغه راځي ما سره ملاقات نه کوي او دغه شان دیوسی وی ښا وی دا زه راځم وی چې کله غولاړل پیغمبر صلی الله علیه وسلم تشریف فرماو وی صدیق اکبر تاسو چل دی سدم تاسو زیاته مجبوری ده تعدی ته پتا ده کې راځي جو بس تعدی کیوزي دې څه وجه ده وی تاسو په خپل ویلو کنه تاسو په خپل نو ویلی چې زما خواته لګ لګ راځي کله کله په کیدا سي غیر حاضر کوي یعنی هر وخت جمعه سره جو تاسو نه سه 24 غنټه لګ نو ما خو پاغه عمل وکړو چې زه خیر دې لګ بدا سي وقفو پکې راشي بل وخت به بیا کینو وی فرمایي سره دا متا ته نو ویلی صدیق اکبر رضی الله عنه فرمایي دا متا ته نو ویلی دا نور ته ویلی نور ته ته دینه مستثنا نو څه خبره مې ګول ها چې سړی به یو بل خواته زی راځي تعلق بساتی د دې تعلق اثرې بیا حضرت فرمایل کنه اتلو راتلو سره مینا محبت زیاتیږي تک راتک سره بیا پردی خپل شي او چې تک راتک ختم شي نو خپل پردی شي بیا وي. دا خو د سلوک لار ده، خو د محبت لار ده، د کې څه غرض څه مقصد نشته، صرف لله محبت باندې د دې بنیاد دی. او په دې وجه دا تعلق چې کوم دی د عام تعلقاتونو سلبینه د دې اثر او د دې قوت او طاقت او مضبوطی ډیره زیاتې. خلک بیا حیران دي چې دا څنګه چلو چې خپل پلانې پرېخلا پیر بای پسې روان دي یا شیخ پسې روان دي دا څنګه چل دی؟ دا چونکې لله محبت دی کنه څه غرض دی کېشته دا موږ چې راوځي شي فرض کړه چې چا سلبي رشتہ دا خو جدا یو شی دی، لیکن نور د موږ دلته دا اجتماع را یو ځای کېدل دا صرف روحانیت باندې دی، روحاني سلسله ده باقي بنیاد باندې موږ راځو موبایل بند کړی چا دی خدای پاک شي. نو چې په دې بنیاد ده نو په دې کې استحکام هم دی، په دې باندې غټ غټ نتایج چې کوم دغه مرتب کیږي فیصله په دې باندې کیږي. نو بهرحال عرض مې دا کو چې غنگوهي سے رحمت الله علیه خاطب او کله کله تل د شیخ په نظر یو ته کتلی چې اگر چې زما اوس پیربای دی لیکن زما استاد خو مخ کې نه دی او طبعا اعلان هغه طرف ته ډیر زیاتو
په دې وجه حکیم الامت رحمت الله علیه ته به چې چا وایي یاره ته د وخت مجدد ډېر کتابونه به دې لوستي ډېر مطالعه به دې ډېره وسي کتابونه به دې ډېر لوستي تا به کتب بیني ډېر کړي کاف کش والا کتب بیني به دې ډېره کړي نو حکیم الامت رحمت الله علیه به فرمایل چې نه ما کتب بینی نه کړ ما قطب بینی کړم قاف نقطه والا ما قطب بینی ډیره کړده وی فرمایل ما درې یا څلور کتابونه لوستي دي درې یا څلور نو ټول به حیران شي چې عادت تم ته علم دی وی چې ما کتب بینی نه کړې ما کتابونه نه دي لوستي ما قطبان کتل دي اقطاب په صحبت کې زناستم وی فرمایل یو رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه دا کتاب مې لوسته دی یو وی فرمایل یعقوب نانوتي صاحب رحمت الله علیه دا کتاب مې لوسته دی یو به فرمایل چې شیخ الهند محمود حسن دیوبندی رحمت الله علیه دا کتاب مې لوستی دی او بیا به فرمایل چې حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه دا کتاب مې لوستی دی دا کتابونه مې لوستي دي الله تعالی دا علم راکوي دا عرفان الله راکوي یعنی دوی چې وقو سره ظاهري تعلق ظاهري علم یې زکاو دریم چې هغه نه باطنی علم یې زکاو مرګري وغونه چې د استادانو په نظر کې چې به دې سبق خو وي لیکن مؤدب هم دی ادب نه کوم دی ادب سره ور سړی ته ډېر څه حاصلېږي بیا ادب چې دنه غشته بیا لاړ شي دنه غشته هم بیا لاړ شي هر څه ته بیا خطا شي نو په دې بنیاد باندې بس ټول اساتذه او باغو طرف ته توجه و نو بهرحال عرض مې دا کو چې گنگوهی صاحب رحمت الله علیه خواته بدوتل نو اخري زمانه کې د غوز بشارت چې هغه کمزورې شو ښکارېدل به ورته نه نور جسم یې ما کمزورې شو نو دوی خاص طور باندې هغو خواته بدلله او خپله کارګزاري به ورته پیش کوله نو یو ورځ یې لاړل کېناستل تعارف یې وکړو حکیم الامت رحمت الله علیه طریقه به دا وه چې کله د هغو بینایي ختمه شلله مجلس ته بتلل نو چې کله به مجلس ته ورسېدل نږدې به شلل نو بیا به یې وایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو اجتماعي سلام به وکړو او بیا به وی چې حضرت اشرف علی آیا ہے خپل تعارف په وکړو چې اشرف علی راغل دی په څه بنیاد باندې چې چونکې د حضرت بینایی مبارک خو نشته ښکاري ورته نه او کېدی شي د مجلس کې داسې خبره کوي چې هغه زما مخکې کول نه غواړي او زه موجود یم نو دا خبره بخني حضرت یې غواړي نه او هغو ته به علم ني چې دی شته یا نشته ځکه چې ښکاري خو ورته نه نو په دې وجه تعارف به وکړو چې حضرت زه راغلی یم مطلب دا و که زما په موجودګۍ کې تاسو خبره نه کول غواړئ نو ګورئ زه موجود یم یا که تاسو کول غواړئ نو ګورئ زه بیا موجود یم که تاسو نه کوئ نو ګورئ زه داسې یم مه کوئ تجسس به نه کوم اوس خو موږ غلي باندې ځان دا هم یو مرض دی که نه سزده کې دو درې کسان اړوي بس موږ غلي غوندې وروسته لاړ شو کېنو یا به د دیوال شاته کېنو چېرې صبر وکړه دوی څه خبرې کوي حالانکه ولا تجسسوا ولا تحسسوا اتر رضایل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارک کې بیان کړ دي ولا تحاسدوا ولا تباغضوا تاسې الی اخره نو تجسس نه به ځان ساته او چې کله به ته چې مجلس نه روان شو نو بیا به السلام علیکم ورحمت الله حضرت اشرف علی جا رہا ہے زه روان یم جی دومره اهتمام یې کړ دی څه مطلب چې زه اوس روان یم استاد خوښه ده که څه پټه خبرې نو اوس کولی شئ داسې فهم الله تعالی ورکړی نو بهرحال کله چې ورسېدل نو حضرت صلی سلام کرام وشو نو حکیم الامت ته گنگوهی صاحب رحمت الله علیه او فرمایل چې ستا د چې کوم ته کار کوي لګیا یې د دې متعلق راته خبر را رسي مرګري راته خبرې اترې کوي چې داسې کار وشو داسې چل وکړو وي ډېر زیات خوشحاله شم وي ستا متعلق چې واورم چې هغه لګیا دی خپل کار کې اړم دی نو وی فرمایل ډېر زیات خوشحاله شم یقینا خوشحالي نه چې استاد یو شاګرد چې کوم دی هغه مخې ته ترقي وکړي دا د استاد ترقي ده د هغه پکې عزت دی د هغه پکې خوشحالي ده هغه خوشحالېږي ورته اولاد چې وګورې ترقي کوي نو مور پلار خوشحالېږي دغه شان دی روحانیت معامله ده چې شاګرد ترقي کوي نو استاد ورته خوشحالېږي دنیا کې لا کېدی شي رقابت راشي د حسد هغه میدان ګرم شي چې وګوره دی ولې مخې ته ووته اوخو دیخو ما نه هم مخې ته شه لیکن په دین کې دا شی نشته داسې کېدی شي چې یو شاګرد د استاد نه مخکې شي اگر چې فیوز او برکات هغه به د استاد ګڼي
دغه چې هغه د مقام ته ورسو ابتدا ولا هغه وکړله دغه شانته یو مورید چې کوم دی هغه کېدی شي چې شیخ نه مخکې شي کېدی شي چې الله تعالی هغه نه زیات کار واخلي په نسبت د شیخ لیکن کمال خو د شیخ ته تربیت خو هغه کړ دی حضرت یو د دې مثال داسې بیانو که نه مثلا دا چرګه اوس کې الله تعالی دا صفت ایښې دی چې د دې لاندې هغه کې دغه وشربلی شي لیکن که اوس بته ده نو بته خپله هغه په خپله نشي شربلی د هغې به تاسو د چرګې لاندې ږدئ چې کله چرګې لاندې کېږدو نو هغې نه ښه مزېدار ایښي سره د وروستو دغه پیدا شي او بس هغې نه بته جوړه شي هغه بته کوم چې د دې چرګې د صحبت کې وخت تېر کړ د هغې سینې لاندې وخت تېر کړ دی د هغه په وجه ورته الله تعالی وجود ورکړه عدم نه وجود هغه تاسو د اوبو کې پرې هغه به لامبو وي او چرګه لامبو نشي ولی نو که اوس بته وي چې وګوره که نه چرګې ته داسې ګوري خوشحالېږي چې وګورئ کمال ډېر که نه ته دغلته بره ناسته یې ګرځه اوس ته وګوره دا په اوبو کې داسې لامبو وم حضرت یې فرمایل چې به زبان حال یا به زبان قال چرګه ورته وي هر څه چې دي وي ته چې دا لامبو وایې که نه دا زما په وجه وي که زما د سینې لاندې نه وي که نه ستا څه وجود به نه وي نو بهرحال سړی به د شیخ احسانمند دی د استاد احسانمند دی چېرې دا د هغو محنتو الله تعالی دم د مخې ته کړم او په دې وجه حکیم الامت رحمت الله علیه علوم په ټولې دنیا کې خواره دي کوم چې مخالفین دي هغه هم د حکیم الامت رحمت الله علیه د علومو نه استفاده کوي اگر چې په لیبل بل لګي لیبل په بل لګي دا هغه کس اندازه کیږي که نه چې کوم د حکیم الامت رحمت الله علیه چې کوم کتب دي تصنیفات یې هغه مطالعه کړي نو چې د بل چا بیا کتاب یا یو خبره لولي نو هغه ته پته لګي چې وایي دا شیخ دلته نه وړ دی دلته نه خبره اخیستې ده یعنې چې کوم مخالفین دي هغه هم هغې نه استفاده کوي او خپل خو جوو بیان القرآن چې کله ولیږه نو دا د حکیم الامت صاحب رحمت الله علیه په زمانه کې په 8 جلدو کې و بیا وروسته په 2 جلدو کې موږ سره هغه 2 جلدو والا موجود دی اوس په 3 جلدو کې دی هغه کې په 8 جلدو کې و او چې کله ولیکو بیان القرآن نو شاعر ورشا کشمیری رحمت الله علیه ته چا ویلي چې حکیم الامت صاحب خو تفسیر ولیکوي ښه څه تفسیر څه نوم یې بیان القرآن جي ښه ماشاءالله څنګه وي عربی کې دی که فارسی کې دی که بل وي نه چې اردو کې وي اردو به څه تفسیري وي علم ولا الله ورکړی و که نه عجیبه علم ولا خدای ورکړی او عجیبه ذهانت ولا خدای ورکړی زموږ مشایخ دا فرمایي چې ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه نه مخې ته وتلی وي د انور شاه کشمیری رحمت الله علیه څه خبرې داسې دي علما ته هغه د هغې استحضار پکار دی چې څنې خبرې داسې څنې احادیث داسې چې هغه ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه ذکر کړ دي او کشمیری صاحب رحمت الله علیه فرمایل دا د سره نه حدیث شته نه دا حدیث نه دی نه پورې د هغې جواب نه دی شوی نو دې وجې نه به فرمایل چې هغه نه هم مخې ته روان وي نو کومه خبره سړي وکړي کله چې انور شاه کشمیری رحمت الله علیه په دیوبند کې سبق یې وي وعدې نه وکړې دا متفرق خبرې هم ښیي که نه اصل خو د شیخ هغه صحبت مایت دا یوځای کېدلي څه به داسې ترتیب سره به تحقیق کو سهار مې دوی ته ویل زه خو دو چا وی چېرې نعتخوانان راځي نو زه بېغمه دا نعتخوان چې راځي زه بېغمه یم بیا زه یم زه دوی به خپله وایي چې زه به بېغمه یم خو چې دلته چې راورسېدم وي نعتخوان نه راځي نو دوی ته مې ځه کار یې لاله جوړ کړه دا بیان نه مخکې لو انته مطالعه دا لازم او ضروري خبرې خو به جو سړي وکړي دا خو ځان له خبره ده ولې نه حضرت فرمایل چې مطالعه لږه ډېره وکړي بیا په مخه هغه خبره چلیږي نه وي خبره سړی یو وکړي بیا په وځي په بله لیکن تشویش خو نی که نه نو ما ته دا تشویش ما دا خو بل غم ځان له جوړ کړه کتاب مې هم ځان سره نه راوړی نو په دې وجه دا متفرق واقعات مې ذهن ته راځي نو بهرحال د کشمیری صاحب رحمت الله علیه سبق به وي او د ابو حافظه او دا ټول دغه واقعیت مخکې بیان شوي دي چې څه کمال الله تعالی ورکړی څه پایې هغه انسان چې یو ځل به یو کتاب ولوستو بیا مجال سره چې ذهن نه وځي قادیانی سره چې کله معرکه راغله د بهاولپور په عدالت کې نو هغه یو عبارت پیش کړ خپل کتاب ورسره هغې نه یو خبره پیش کړله او هغه کې کشمیری صاحب رحمت الله علیه بالکل یعنی داسې وګوره چې د مرګ یالو دیوبند نه بوته په کټ کې
وی زه به ځم وي دا خو ضروري خبر ده ماله وي زه به سبا زه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څه جواب ورکوم چې زما د ختم نبوت معامله ورته لاړې پروت وي ناجوړه وي ناجوړتیا نه وي زه ناجوړه نه وي زه مړ ښه یم خو ځم به وي بوی ته کله چې هغه عبارت ولوستو جج ته وی دی خاین دی وي تلبیس یې وکړو وی خوړه ټکې وي دروغجن دی بس جج یو دمغه سړی ونه چې څنګه دروغجن دی دا کتاب وی چې دروغ وي ځان ناړم دی وی دی عبارت داسې نه دی د داسې ویل دی اصل دا دی پوره عبارت یې ورته ولوستو چې ویې لوستو جج اریان دی چې تا ته څه پته ده تا سره کتاب شته تا سره خو کتاب لاس کې نشته وی فرمایل دا کتاب اوس راوغواړئ که ما چې څه ووایي که دې کې او د دغې کې فرق و د خبره ټیک وه نو زه به اوس شکست ولیکم چې بس موږ وبېلله که نه زما خبره ټیک وه نو دا ګورې دا بیا ابلیس دی دی روکوه دلته نه وي چې کله چې کتاب راوغوښته چې ویې لوستو نو چې کومه خبره کشمیری صاحب رحمت الله علیه کړو بعینه هغه په کتاب کې لیکلو نو دې ته بل سوال وي دا کتاب تا کله لوسته دی وی دا 35 کاله مخکې ما لوسته 35 کاله مخکې داسې حافظه ول الله تعالی ورکړو علامه اقبال خواته لاهور ته لاړل یو ځل نو علامه اقبال چې وغه دی کشمیری صاحب رحمت الله علیه سره تعلق لیکن داسې والهانه تعلق نه تر دې پورې چې هغه وخت کې غوس اشعار ویلیو او هغه کې د حضرت مدني صاحب متعلق هم څه شعر داسې ویلو چې هغې نه دغه یو قسم مذمت ظاهرېده یعنې داسې یو شعر یې ویلی چې هغې کې د مدني صاحب رحمت الله علیه یعنې یو بېادبي غوندې ورته ووایه ګستاخي وه چې کله هلته ورسېدل نو د علامه اقبال رحمه الله سره بل یو خاص کس و دغه خاص کس و لیکن هغه د انورشاه کشمیری رحمت الله علیه موریدو دغه موریدو نو هغه مجلس کې راياوځي شو نو هغه تعارف کوي چې دا علامه اقبال دی دا علامه اقبال دی نو کشمیری صاحب رحمت الله علیه ورته داسې وکړه خاخه دا هغه دی هغه د مدني صاحب متعلق چې هغه غلط شعر ویلی وي دا هغه دی اچھا چې تعارف کوي هغوی ما نه خو خولې روانې شي چې خدای دا مې څه چل وکړو او پوره په مجلس کې علامه اقبال یعنی بالکل هغه لکه څه ورته وایي شرمنده شي که نه بلش چې خو ما زما خو تعارف کوم ما د خدا وي خو خیر غلی شوي یاره عزت اسلام وي بد وشلوي دا مې څه چل وکوي ما ته یې ورونه ومه وکړله زمونږ کابر داسې و دا یې نه وي چې زه خیر د علامه اقبال دی سبا به خلک وایي چې وګوره دم د غټ سړی و او چې پوزیشن لږ برقرار شي وی فرمایل د مدني صاحب متعلق چې خبره کړه دغه دی وي نو بیا په چا سره جواب و خیر خلاصه دا چې علامه اقبال د خپل د مرګري ته وایي چې ساده شیخ راغل دی خو داسې چلته چې دا سار دی چې اهتمام زه کوم وي چې به له زه ورکم تی رضا کا نو هغه راغی کشمیری صاحب رحمت الله علیه ته وایي چې دا علامه اقبال صاحب وایي چې سار ناشته ما سره وکړه ډوډۍ خو ضروري نه که نه کله سړی ناشته هم وکړي که نه نو خو یې ناشته به وکړو قاري صاحب ناشته دې شي که نه 24 ګنټې به ډوډۍ جو ناشتې منې هم سړی ځان واړي که نه چا ته ناشته والګي چا ته د غرمې ډوډۍ چا ته د ماښام چا ته د ماسپښین چای قاري صاحب لږ وړه خلک د شی یخ کسه راګیر کړ دی نو چې کله چې له بوته نو وګوره یو طرف ته داسې عقیدت یو ما وګنه نو خپل هغه مرګري ته وي داسې چل دی زما د ژوند زه چې څنګه تېروم هغه تا ته پته ده مطلب هغو بس سکل معلومه کول شروع کې بیا خو وروسته توبه کړو خو بهرحال نو داسې چل دی زما د کور ته چې راځي نو زما خو د هر شي دلته زه خو تم ته اهتمام نه کوم یعنې هغه تقوا او طهارت زما نه دی نو داسې چل وکړه چې دا کټ دلته چې کټونه پراته دي دې من چې کومې بسترې دي دې من چې کوم دا څادرې مادرې دا بالکل بدل کړه نوې څادرې بازار نه راړوي نوې بالښتونه راړه نوې تلیانې راړه بالکل چې کټ د زمانې محدث را روان دی بزرګ دی او زما دعوت قبول کړو چې هر څه بالکل صفا سوتره بالکل نوې ځکه چې دا خو صاحب کشف خلک ته کشف ورته وشي چې دا د حرامو دی نه به ویجل کوم کېدای شي چې راته پرېږدي دا کور راته پرېږدي وځي ته به د دې اهتمام وکړي چې کله یې وکړو وي داسې چل دی دا لوښي م خپل د کوره راړوي زما دا لوښي ما ته څه ټیک نه ښکاري وي لوښي م ته خپل د کوره پیالې دي نور چې کوم ضروریات دي لوازمات دي دا ټول ته د کور نه اهتمام وکړه
چې کله چې اوس کله شاه صاحب رحمت الله علیه تشریف راوړو چې اوس کو نو علامه اقبال صاحب دا سوچ وکړ چې را دم د غټ محدث بزرګ راغل دی دل سشي ورکم یعنی چې خو مې په اوس کو ډوډۍ مې په خوړوله او راځه نه ورې اوس ورکم سشي مونږ خو پته مو چې څه مال سشي راکې چې ډوډۍ خو خوړل چې زما دي نسیلا زویلا انګور لا وغیرہ وغیرہ سو ورکی اول تاغو سوي چې رزو داریانم چې دل اوس شي ورکم نور سنایاب تحفه پکار ده نو هغه وخت کې والی ایران چې هغه یو کتاب را لګلو علامه اقبال صاحب دا او دا یو تعارض کړو چې د دې ترجمه وکړه په فارسی کې هغه ډېر ماهر نو د دې به موږ تعالی 15 لک روپۍ انعام راکو 15 لک انعام به تعالی راکو نایاب کتاب چا سره ووم نه هغه یې دغه کتاب زبردست دی دا به شاه صاحب لور کم دی به خوشاله و ماشي نایاب کتاب دی چرته لیدلی وومني او سره به دا عرض وکم چې وای دا خو محدث زما به فارسی دی خو په سکندونو کې د دې ترجمه وکي ا 15 لک روپۍ هم پلاس شي حضرت کتاب مکه دی پوری سي حضرت رحمت الله علیه مطالعه ډیره وسیوه حافظه ډیره قوي و چې کله ورته کتاب مکه وی دا بالی ایران را لګل دی فلاني کتاب دی حضرت دا سي کتاب ته وکتل بیا وی دا فلانی ځای کې په فلانه مکتبه کې دم تکاله مخکې دا کتاب مالوسته دی د دې اولنې باب کې دا خبره ده په دویم باب کې دا ده په دریم کې دا په څلورم کې دا په پنځم کې دا علامه اقبال یې ځکه خریان سره مچې خدای شي ما دغه یو کتاب دا به سره ني دا څه شو بما ورته حضرت دا خو ټیک ته تاسو لوسه دا خو اسانه ده دې ترجمه به تاسو وکړئ 15 لک روپۍ ویلې وې فرمایل کله چې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کتاب شروع کړ دې کنه دې منزل لعنت نو رمضان للیکوي ځان للیکا ځان لګټوي پیسې 15 لک روپۍ ته اوس ما غلای وي بهر العرض مې دا کو چې داسې الله تعالی له مقام ورکړو په دیوبند کې سبق وی وعده نه وکړي وعده نو شوي تقریبا داسې 45 کال عمر ته ورسېده نو کور وال ورته بار بار به کشمیر نه جواب را لګی چې ته به کور ته کله راځي دم ته مو دوشله ته تلې جو لاړې کور ته راشه وعده نه وکړي وی کور ته راشه خدای ورته ویلو چې څنګه راغلی کنه جو وعده تیار دی بالکل وعده بدل کوي 15 کم 50 کال ستا عمر شوی دا دی چل گئے شیخ الهند رحمت الله علیه ته پته ولګیدا چې انور شاه کشمیری روان دی کور ته او وسره کور والو دا اطلاع ورته ورکړه چې واده بالکل ریډي د خو ساده راتلو انتظار دی بس کو چې راشي جو واده تیار دی سوچ وکړه چې دې مان دلته نه لاړ بیا د واده الته وکړو نو بیا دې کله راځي وي زمونږ د مدرسه خو بشړه شي د په خو د دنیا را ماته ده او چې دې لاړ نو بیا بل موږ سکو نو د شیخ الهند رحمت الله علیه یو پیر بھائی ورته وای یا مرید ورته وای به تکلف مرګري ورته وای حکیم مقبول احمد رحمت الله علیه غالبا هغه مو سره ناستو شیخ الهند پریشان دي حضرت ولی پریشان څه چل دی یاره داسې چل دی چې دا انور شاه دی رحمت الله علیه دی روان دی کور ته چې دی لاړ به موږ سکو د دلته موجودګي ډیره ضروری ده دنه الله تعالی خلق فیصله کوي په مخ را روان دی کدی لاړ نشي نو خو به دې پورې مې چې وګوره استاد دغه په مقابله کې شاګرد څومره مخ کې لاړ علامه اقبال نه چاته پوښتنه کوي د اسلام حقانیت څخه دلیل د سرشته بیا انور شاه کشمیری دی انور شاه کشمیری دغه علم ته دغه عرفان ته چې زه وګورم چې هغه اسلام قبول کړ نو یقینا د حق مذهب دی زما غټ دلیل دا دی کینه هغه به ولې قبول او اسلام نو بهرحال ویزه خو په دې پریشان یم دی وزیل ته بوادو ما کوي بیا دین راځي نه حضرت پریشان په دقم ترتیب کول دي چې دا سړی موږ منی خو بیا ورته وی حکیم صاحب زه خبر شې ما چې ستا لور د کور کې پیغله شه ده یا او جی بالکل پیغله ده وی یو کار نه کوي چې دا ته د انور شاه کشمیری ته حواله کې د دو سره عقد وکي مال اختیار را کذب ولد نکاح وتړم وی جی تا ته مې حواله کړه ناس تی خبرې کې د دوران کې دا خبره وشله وی جی تا ته مې حواله کړه وی وشله بیا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه هغه وخت د ابو داود
درس به کاو صحاح سته کې یو کتاب دی سنن ابي داود جو ورشه هغه आवाज وکړي چې انور شاه کوم ځکه دی شیخ الهند رحمت الله علیه فرمایل وی چې هغه خو درس کوي وی فرمایل لغه ته چې لک سات لې استراش بیا به درس وکړي چې کله راغی نو ایس ورته ونه چې تا ما ولې بللې یا تکینا مشوره کوو جرګه کوو ته زما په دې خبرې له غور او فکر او سوچ وکړه صحیح تابعداري کړو عملا نه اوخولا چې کله راغی وی السلام علیکم جو حضرت تاسو سوي بیا ودا مقبول احمد دی د لور دا هغه ما تعالی په نکاح کې په دم ته مہر په یوز کې ستا په نکاح کې میرا کړلا او چې قبول میکړه دانا چې ستا قبول دکنه وی او چې قبول میکړه جو شاسه بیجی قبول میکړه ویزا سبق وای ځان لوي بس نکاح وشي دې ته اتباع وي کینی پیری بولی شاته زما کور ولا زما دی عمر نه انتظار کیدی کم از کم دیو طریقې کار خو کما ابو ته خط ولېګم چې دلته زما استاد دې مجبور کړم مال دلته رشتہ کتل نه دا خبرې پکې بیا نه وي اپو زوري په قبول کړله څنګه ته خدا پته نه چې ما سره سکی وی چې وای بس ما قبول کړله جو چې قبول مکړه ویزه سبق وای ځان له بهرحال چې دا خبره کوم ځای نه وتله ها نو غنگوهی سی رحمت الله علیه ورته فرمایل چې ستا اطلاع ما ترازی او ډیر زیات خوشاله یم وی ستا متعلق ما ته اطلاع راکې ډیر زیات خوشاله یم چې تا الله تعالی کار اخلي لیکن حکیم علماء سیب ته فرمایل چې کوم هغه شروع کې ما نقطه ویله دغه خبره کوم وی فرمایل یاد وساته کستا دا خیال شي دا ټول خلق په راهراس باندې راشي او د ټولو خلقو اصلاح وشي نو وی فرمایل چې دا ناممکن ده امام مهدی علیه السلام راتلو پورې د ټولو انسانیت د خلقو اصلاح څنګه چې ته غواړي یا هر مبلغ یا هر یو داعی غواړي وی فرمایل داسې به ونشي چې هغه راغی نه وروسته به د ټولو کامل او اکمل اصلاح بیا کېږي ځکه خو بیا خو دو جمع دو خبره به وي که نه بیا خو څوک تقدیري به نه شي لیکن وی فرمایل هغه نه چې ته د ما دا خبره واورې مایوسه شي تا خپل کار جاري ساته تا خپل کار جاري ساته ستا کار څه دی بلغ ما انزل الیک په دې باندې ته عمل کوه باقي د ټولو اصلاح به کېږي نه لیکن ته به خپل میشن نه پرېږدې نو زه یم که زموږ اصلاح کامله وشله که ونه شله خو موږ به خپل هغه تګ راتګ هغه به نه پرېږدو داعي به خپل طرف نه کوشش کوي او چې څوک را روان دی هغه به خپل طرف نه کوشش کوي نو بیا والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا بیا به الله تعالی لارې کولاوي موږ ته خو چې موږ مجاهده خو وکړو که نه مجاهده څه ده چې وخت باندې راځئ دا وګورئ نن باران دی څه باران و هېڅ باران و نو دلته داسې څه کلفت نه و سختي نشته ګاډي وافره دي او صرف دا بستره پرې خلک ګران دي که نه اوس که چېرته اوس خبره خوښه ده حضرت فرمایل یو کار دی چې هغه زموږ په ضروریاتو کې دی هغه موږ په تکلیف باندې وما کوو مثال به فرمایل چې یو کس دی د سهار مونځ وخت دی او نفس یې دا وایي چې یاره پرېږده سمله یخ دی بیا به وکړي سړیه نو زړه خدا غواړي چې یاره پانه سم لیکن د الله حکم دی چې پاسه مونځ وکړه وی فرمایل چې دې انسان ته دا تکلیف به هر حال رسی سنه څه درجه کې دې دا تکلیف برداشت کوي مصیبت پې راځي نو که دې طریقې سره دا مصیبت دا تکلیف دې برداشت کړي نو د ثواب مستحق به ومشي چې زه د الله تعالی حکم منم بستره مې پرېخله یخ چې کوم دی هغه مې برداشت کړ لاړم او دس مې وکړو یخ دی که نه تکلیف دی صعوبت دی لیکن اجر او ثواب پې ملاو شو د الله تعالی رضامندي ورته حاصل شوه د الله تعالی حکم پوره شو وی فرمایل که دې ځان سملی چې زه خیر دی وبشي جي کومه جي صبر جي تاسو چې دغه موږ ته ولاړ یا ستړي ستړي موږ راشو وی نه که وی فرمایل دوه خبرې به یې کولې مثلا دغه وخت کې د په خېټه کې مروړ شي اوس دې ټینګ شي که نه اوس دې ټینګ شي اوس به دې دا بستره هر څه به غزاري اول خو به ناروغه نه په ډډه کوله ځان به یې سمو را سمو ټوپۍ به یې اچوله بیا به یې منډه وله او اوس به دې ته نه ګوري خو جواله ماله ټوپۍ راکړی کې نیسي خبره روانه ده وي دې لیټرین ته دې څومره تیزه منډه وي تکلیف خو به هم برداشت کړ لیکن خدای له برداشت نه کړ خپل ضرورت له برداشت کړ نو هېڅ ورته میلاو نه شول یا وی فرمایل چې دغه وخت کې
بار ورته څوک ور وټکوي، نیمه شپه ده ور یې ورته وټکو، د لمونځ وخت مثلا سهار ور یې ورته وټکو، دی نه پاڅېده، خو چې ور یې وټکو بیا دی تغړېږي را تغړېږي. کور والا یا څوک لاړل یا بهر نه چې اواز وکړو چې بھئی زه خو صدر صاحب را لېږلی یم، زه خو ناظم صاحب را لېږلی یم، زه خو وزیر صاحب را لېږلی یم، نو ویې فرمیل دی بیا ټینګ شوي، دی به یو دم ټوپ وي او دی ورله به ځي. نو که څوک دا وایي چې زه به د مجاهده نه کومه دین لپاره، نو دا مجاهده به هسې هم د منې راځي، دنیاوي امورو کې به پرې راځي، نو هغې کې خو هېڅ ورته نه حاصلېږي. او چې دې طرز سره مجاهده وکړه د الله قرب ورته حاصل شي، د الله قرب ورته حاصلېږي. د نیت بدلولو خبره ده بس، چې یو سړی وي زه به اودس هم مات کړم، بیا به زه مونځ هم وکړم، تهجد به هم وکړم، سهار مونځ به هم وکړم، نو تکلیف خو هسې و، لیکن چې نیت یې بدل شي خبره وشله، مجاهدې هغه رنګ یې بدل شي. مجاهده خو دې کې هم ده که نه، اوس موږ ټول موږ داسې ټوغر ناست ولې اوس که چا منې زور شو تاسو ګوره پورې به بربنډ ناست دي، بیا دې وله یخ وشي، که اوس هسې چل به کوي ناست به جوړېږي به نو بد 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 توکي. بهرحال د څه پورې دا خبره وکړله چې مجاهده دا لازم ده او په وخت باندې راتلل. نو دا وګوره اوس نن زموږ تعداد نیم هم نه دی، په څه وجه باران دی، نو کوم ځای کې دی باران؟ آیا دې باران کې ګاډی نه میلاویږي یا راتلل ګران دي یا چترۍ نشته، نو غټ څادر په ځان واچوي. دا اوس فرض کړئ دغه دې باران کې څه ځای کې به غم شوي، یقینا به شوي، څه ځای کې به خیرات دي، تاسو بیا پاتې شئ، زه به بیا هله منم چې زه باران دی زه نه ځم، زه خیرات دی خیر دی باران دی زه بیا قربان کړم، نه قربانوئ. نو معلومه شي چې دین اهمیت نشته که نه، د اصلاح اهمیت نشته. نو دې باندې توجه کوي چې بھئی موږ کوم څیز دا ما تاسو ته تقابل چې کله راشي بیا د انسان د ایمان پته لګي. دین او د دنیا تقابل، دنیا خو هېڅ نه دي لیکن ظاهر کې دین او دنیا تقابل شو چې کوم طرف ته سړي دي، کمې خبرې له سړي ترجیح ورکړي، بس دغه عقل ته خبره ټوله معلومه شي چې ایماندار دی یا نه، دین سره څومره لګاو دی، څومره تعلق دی، مینه او محبت دی. نو اوس وګورم لو غلطې بارانو هغه جو دغه عین ټایم کې وشو 8 بجو خوا وشه، اوس خو نشته، لیکن نه بس چوټي شله بس. نو چوټي د باتروم نه خونده اوس هلته چې کور کې ناست خو به لیټرین ته هم وتلي، نو دی ځله لاړ به شي، نو څه خیر خو ته ونه وته. نو که دلته راوته وې څه نه څه خو به فیدک شو وکړه نه، ذکر به شي، ملاقات به شي، دی نه غټه خبره شي. دې سره هم د انسان هغه ذهن بدل شي، دغه صحت چې کوم دی هغه ته حاصلېږي، تقویت ورته حاصلېږي، تروتازګي ورته حاصل شي. ډېر نیتونه دي که نه چې سړی هغه وکړي دا هر څه ورته بیا حاصل شي، ولې که اوس معمولي سختي شله بیا به خبره که ګډه وړي. نو موږ دې سختۍ ته نه یو تیار، موږ چېرې راحت وی، سختی خو به راځي، سختی به سړی برداشت کړي. د شیخ سختی دا خو بالکل حضرت فرمایل لکه د ځمکې چې دا باران دی، اوس باران نه و نو ټول خلک پریشانه، د ځمکې وچې دي، باران وشو نو اوس ګورئ اوس پکې پھل پھول زرغونېږي به اوس. چې شیخ ډانډه پټونه کړي او ترخه خبره چاته ونه کړي، نو د هغې مرید به بیا اصلاح څنګه کېږي؟ مخکې زه وګورئ څومره واقعات ما تاسو بیان کړل چې د اکابرو څنګه اصلاح کړله. شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه متعلق راځي، هغه چې په مجلس کې ناست خصوصا چې کله به دسترخوان ولګېد او دسترخوان باندې به چې خلک ناست ډوډۍ به یې خوړله، څه داسې بې ضابطګي به ترې وشوه، نو فوراً په ډوډۍ کې به ورته کار شروع کړو، تا له د ډوډۍ ډوچل نه راځي، نه له د خوراک چل راځي، په مخه به یې کېست. تربیت وکړه نه، اوس خو هغه شی شتي ومانه، موږ صرف په دې وخت باندې راځئ، بانې مانې مه کوئ، لیکن موږ نه یو تیار هغې ته. نو کله به زموږ اصلاح کېږي؟ بیا خواهش د اصلاح دی ولې غواړو ناسې تشه خبره ده. بهرحال الله تعالی دې خپل د اکابرو په نقش قدم باندې موږ روان کړي. نو څنګه هغه وګوره اتباع وکړه خپل د مشایخو د بزرګانو، سړي عقل حیران شي، دمته غټه فیصله څوک کولی شي، کومه چې انور شاه کشمیري رحمت الله علیه وکړله نشي کولی څوک، لیکن هغه استادانو او هغو ته خپل شاګردانو باندې پوره وثوق او یقین و چې دوی به زموږ د خبرې نه تښتي نه. یعنې داسې تاسو وګورئ که نه، د احمد علی لاهوري رحمت الله علیه متعلق غالبا راځي کله چې د دیوبند کې نو د دوی چې کوم ابا و اجدادو دا غیر مسلم و،
سکھ مذهب سره تعلق دی الله تعالی بیا دې طرف ته راواړو قسمت بیدار شه چې کله دی غالبا یو کال 2-3 تیر شلل نو محمود الحسن دیوبندی رحمت الله علیه نه هغه نرستو غالبا اقا زمانہ وا نو یو کس راغی ویجی د شیخ الهند رحمت الله علیه شاګردو ویجی زما لور داسې پیغله شي دا وی هغه له سرشته پکار ده شیخ الهند رحمت الله علیه فرمایل دلته وی دی دغه طرف نه یو کس راغل دی ټک طرف نه وی یو ځوان دی ډیر ښه ځوان دی زما په نظر کې هغه ماته خه معلومیږي که هغه سره وشي خبري خو دې مو وګوروي چې زما د کتو څه ضرورت دی چې تا وایي بس ټیک ده کنه وینه بیا مو وګوره چې لاړ نو دې مرګرو سره ناستو احمد علی لاهوري رحمت الله علیه مرګرو سره ناستو تاسو هم پوښتنه ته کو څوک کم د راغلي تعارف وشو وی چې هیڅ څوک نه مانیشت یک یوازم بس لکه نور خو په بل مذهب باندې د دې غړتایم لہذا زه یوازم نو شیخ الهند رحمت الله علیه یا نور چې کوم کاویر هغه وخت یو ورته وی چې وستا واده مونږ کوو حضرت واده ما څه دي شي زه ځان له دلته سبق لراغلم په دې سبق په باندې ډوډۍ راته مو ملاوي شي ډوډۍ اریان د ماخام اریانې ما تاسو چې واده وینا بس موږ د لکوي جناشته ته تیارې وی چې تیارې من چې تاسو وایي نور بس سو غواړم خدای نه چې د مفتی او کار کی خو ګره ما سره شیشته نه وی شیخ الهند رحمت الله علیه تو فرمایله چې زور شکنه ته تیاری وکړه ما خام له سواده دی ودونه داسې اسانو اوس په ټولو کې ګران عمل چې دی ګران سنت هغه څه چې دی هغه واده دی څومره مشکلات دي بګي مشکلات موږ په خپل ځان له پیدا کړی دی ولې چې یو کوم مصمم اراده وکړي ودرېږي چې دا کارونه بګي نه کوو نو بیا بلور ورته اساني بیا پیدا شي نو بهر العرض مې دا کو چې احمد علی لاهوري رحمت الله علیه ته وې چې واده بالکل تیار دی تاسو چالو کا نو مرګرو ته پته ولګېده مرګرو ته پته ولګېده مبارک شوه ستا واده دی خط قسمتي وي موږ د کلون نه دلته پراته یو زموږ چاته پوسو نه کوي اته پرون راغلی قسمت تر باندې مهربانه شي یسره څه چلو کوم وی حضرت فرمایل دي چې کوم بنو خو ما سره شیشته نه نو هغه مرګور وسه به تکلف کولو کم از کم د کپڑے خو د نور واچو کلام بیا جو سر په کپڑے وینځل شي هغه سادګي دورو جو لاهوري سے رحمت الله علیه غسل خانی ته دنه شوي لمبل جو کپڑو سره جو کپڑے ما وینځل شلې خو خدای قدرت چې کپڑے وینځل را او بیا را وته چې غرمو ته بکینو یو ګنټه غرمو جو غین رستو وریشله چې وریشله نو سناستي جوړي یخته الته کپڑے لم دي تر ماخامه پورې د قرور کیږي کپڑے غلم دي سو چې سلام دي اسخرې چې کله راغی چې کم یو دی زماغه زوم وی چې دقه دی دا څه ورته کتل جو خلیش خو د سر خو کپڑے وانشته ا کپڑے ملم دي بیتا سر نور وی چې ما سره دقه یو شیخ الهند ورته فرمایل لکه تا سر نور کپڑے نه وی وینا جی بیتا ته څه وی چې دا وی چې د مرګور راته وی دې مرګور ویل اوس لاله یخي ولې چې کوم نور کپڑے را سر نشته نو الته ولا په دارالعلوم کې نکاح وتړو یعنی دې پورې دویم چې د منلو والا مونږ کې د منلو جذبه نشته مونږ باندې دم دغه ټیم دی خدای نه راولي نه راضي ځکه مونږ یو بل ته معلوم یو لیکن کم از کم د تربیت دوران کې چې کومه سختی شله یا چې کوم ضرورت دي کوم لوازمات دي دغه اهتمام خو لازم دی کنه دغه اهتمام به مونږ نه کوو دغه اهتمام لازم دی قار غوسه خو بکیږي دا چې چلو شو چې مفتی حسن صاحب رحمت الله علیه په مجلس په لګیده د حکیم علامه صاحب رحمت الله علیه خاص خلفاو کې نیلا ګمبد هغه وخت کې الته دغه مدرسه او جمعه او خانقاه دا ارسالته بیا وروسته د جامع اشرفیه بل ځای ته راغله اوس خو مسلم ټاون کې ده کنه فیروزپور روډ مخکې نیلا ګمبد کې کوم ځای کې دا انارکلی ورته کسي ورته بازار کې خاص اداره اسلامیات سره اوسم هغه جمعات موجود دي شین ګمبد د پیلیلا ګمبد څنګه وته وي دلته په مجلسو هر قسم خلق به وتراته غټ خلق وراتل دنیاوی اعتبار سره ومه نو دغه شان مجلسو دی پوری چې کله کله په کې داسې سختی مختی و راضی کنه چې سړی بیا خبره پځان باندې پد نه لګي دا رحمان ته پیګا نه چې په بده ونه لګي
نو دغه شانتې ناستو دې کې بار ور وټکېده یا بار چې کوم اردلي و چوکیدار و یا څوک چې و اطلاع یې ورکړه زر زر رامنډې کړې حضرت ته وفرمایل مفتی حسن صاحب رحمت الله علیه ته چې حضرت بار گورنر صاحب راغلی عبدالرب نشتر هغه راغلی سردار عبدالرب نشتر راغلی وی فرمایل چې راغلی جو راځي دی که نه مطلب یې دا چې هغه اجازت غواړي چې دا خو د دوی خپل مجلس دی او متعلقین مې راغلي زه خو دنیادار سړی یم ټیک د حضرت سره مې تعلق شته لیکن بیا هم اجازت اخیستل ماته ضروري دي چې آیا زه د دې محفل دې مجلس کې د راتلو قابل یم که نه ما ته یعنی د دې اجازه شته یا نشته نو مفتی حسن صاحب رحمت الله علیه وفرمیل او راضي دی او چې کله دا واورېدل که نه د مجلسو کې بعضو ځان ته دي شي د بعضو چې واورېدل هغه بعض څوک دي او ځان له معلومه وایي قال بعض الناس ځان له معلومه وایي جو ځان ته هر سړی راواړوی که نه ځکه دغې ته موږ د ټینګ نیو چې چا وایي سردار عبدالرب نشر گورنر را روان دی نو هلته احسان الحق قریشي یو پرنسپل ناست و د یوې ادارې مشر جو هغه روغنې پاسېد ودرېد چې سردار صاحب را روان دی که نه گورنر صاحب را روان دی چې هغه ودرېده جو بل لی خوند ورکړو چې هغه داسې سړخېده را اخېده وایي ته د شیخ په مجلس کې ناست دلته په د دنیا غټ نه غټ خلک ستا څه کار دی هغو سره ستا هغو سره څه کار دی زموږ هلته ملګری دی د مخکې ورځو کې د هغه د لور نکاح وشو خانقاه کې چې کله نکاح کېده نو ښه فهیم ملګری دی زوړ ملګری دی او چې کوم ځای کې رشته کړو نو هغو کې صرف هغه د هغه چې کوم هغه رشته دار دی کوم ځای کې چې جینۍ ورکړ د هغه جینۍ څخه چې هغه 2-3 زر راغل دی خانقاه ته خو باقي خو څوک نه و راغلی نو هغه نږدې شه ماته دې پورې چې بیا موږ باندې دغه هیبت هم راشي ما ته ویلي دا مېلمانه راځي بیا که دلته له داسې دا ګدیلی واچو ما یې قطعا به ونه شي راځي ما پسې ګدیلی به تا اچوی ما یې هلته په ارام کښېنوی بلکل لکه داسې شي چې لکه لرګي شه که نه او دې به چې وي چې هاوجي مېلمانه دي دوی ته واچوه ما نه 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 ستا په خولې زه نه منم ما ستا په ذهن کې دا خبره راغله ولې تا به بل ځای کې نکاح کړی و کنجو ته دلته غوله اوس عزته پروټوکول جوړی دا زما کار دی چې زه ورته بستره اکدم کنه تلایي بالښ ورته اکدم کنه ستا دې کې څه کار دی چې کوم معذورین و هغو له موږ کرسۍ راوغوښتلې چې کوم نه کېناستې نه شلل هله ما یې دوی له کرسۍ راوړی ما یې دې باندې ته پرېږده ما یې په ارام کښېنه نو بهرحال دا هر وخت داسې کېږي چې بس هغه احسان الحق قریشي کوم پرنسپل چې پاسېد دي چې پاسېد جو دې بل لی خوند ورکړه چېرې دا خو سردار صاحب را روان دی لږ پوزیشن جوړ کړو اخر بار خو بیا دنیاداري ده یو بل سره تګ راتګ دی یو بل مخې له بزونه هغه وایي سړو زه ستاسو د شیخ مجلس راغلم کم از کم تاسو خو به راته باله خېښې و که نه رحمانه تاسو خو به راته تکیه ایښې وه سړو تاسو خو بس چل کړی و ولاله اورې که نه دا خو مخ پټ کړ دی نظره کېږي کولې هغه د حکیم المت رحمت الله علیه مجلس کې به چې څوک ناست و مخ به یې پټ و هغه به یې داسې ځان نه د ښځه جوړه کړ چې جوڼ دې وول دی مخ دې پټ کړ دی مجلس کې د ناستې هم آداب وي که نه نو بهرحال عرض مې دا کوو چې هغه بل چې پاڅېده نو حضرت ورته وکتلل چېرې دا خو نه دي د سړیتوب نه دي دا ما یې زه دوی به په خپله غلي شي چې دا یو پاسې لکه ته ورپسې سله پاسې هغه لی خوند ورکړه چې څنګه هغه پاسېده دې کې دا سردار عبدالرب نشتر دن نشه چې رادن نشه د هغه په مخ کې وي کښېنوي ستا څه کار دی د سره وي که گورنر دی که هر شي چې دی دلته شاګه دا ټول برابر دي دلته ټول برابر دي کښېنه ته اوس دلته معتبري کوې ما ته وي زه ځان هلته پرنسپلي کوم ته هلته پرنسپل دلته نه وي سردار صاحب بیا کېناست د هغې خلکو په زړونو کې د الله ولو وقت و قدر و منزلت اوس یو دنیادار داسې لاړ شي د الله ولو مجلس ته علماو مجلس ته او داسې تنبیه هغو خپل شاګردان متعلقینو ته د هغه په موجودګۍ کې وکړي د هغه په حق کې وکړي نو کېدای شي چې سهار ورته بیا لارې نیولې چې ښه زموږ خو توهین وشو زه راغلم اوهو هغه نور پرېږده چې هغه پیر صاحب په خپله وایي چې یاره دی ولې راغلی دا ځان له به بیا مطلبونه وباسي ځان له ځان نه مطلب مه وباسئ ښه دا موږ کې دا بدګماني ولې پیدا کېږي زیاته یو خبره وشله نو زه خپل د ذهن مطابق بیا خبرې جنګوم دا مطلب وي دا وي دا وي هغه به اډوي نه نو چې زه خپل مطلب راوباسم نو ظاهره ده بیا خو جنګ دی که نه بیا خو به اختلافي
نه ځان له به مطلبونه نو بس چا چې خبره کړه دې مطلب باندې هغه خپيږي دې ته وی تربیت او چې کله نشتر سیب سره حضرت ویجی مالا دوا وکوي دا اوخې روانې وي اډو دا یو نه وي چې تا ذلیل کړم زه د شاته کېنولم زه مال د پروتوکول رانه کړم ماته د بستر ماته د ګدیلا کې وانه چولا تکیا دې را تکې نخلله تربیت چې سړی کوي کنه او د تربیت خواهشمندي نو دا خبرې به یې پکې بیا پوښ لګ نه دې خبرو ته خدای موږ تیار کی مشکل ده خو له من خبر سړی اوسو چې او جی بالکل ولې چې موقع راشي بیا کنه نو خلاصه څه لږی چې تربیت لپاره مجاهده لازم او ضروری ده لیکن مجاهده هغه چې کوم شیخ ورته خولي دغه د تعلیمات او دغه د رائے او د مشورې مطابق مجاهده به لګام نه به لګام مجاهده نه به لګام مجاهده هغه بیکار ده او دغه نقصانات ډیر زیات مجاهده خو بسړي کوي لیکن د طریقې مطابق وکړي که به لګام مجاهده چې خپل د مرزه نه غي ته وسه حاصل شي ایس ورته نه حاصلېږي نو په دې وجه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا چې زما په لار کې الله فرمایي څوک مجاهده وکینو مجاهده طریقه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خول صحابه خول تابعین خول هغه طریقې سره مشایخ موږ د خول چې به مجاهده به دې طریقې سره کوي شیخ چې څنګه تا او وی هغه طریقې سره په هغه عمل کې به ته مجاهده کوي خپل د مرزه مجاهده باندې کوي چې ذکر لزور ورکه زمو مجاهده کوم نه دایس نه ده یا وځه تلاوت لمه زور ورکه دا مجاهده نه دا خود ساخته مجاهده ده د شیخ تعلیماتو مطابق نه ده غن سره به مشوره کوي کاغه وی چې ذکر ډیر کدا تعالی مجاهده دی هغه شی وکړه کاغه وی چې نه ذکر کم کو تلاوت لزور ورکه دا تعالی مجاهده ده کاغه وی نوافل ډیر کو دا نور معمولات برابرۍ خپل په حال منی دا تعالی مجاهده ده کاغه وی ته شبیداري اهتمام کوا دا تعالی پر مجاهده ده کاغه وی چې دقیقه دا تعالی مجاهده ده حضرت فرمایل دا دقیقه مجاهده ده چې ورته یې زو دشه اصل خو تربیت ته خدا ته وای چې کوم طریقې سره شیخ ته معلومیږي چې ارته به تربیت وشي هغه طریقه باغه اختیاري او دغه طریقې اهتمام دا په مرید باندې لازم او ضروري ده کاغه نه اختیاري نه ګور بیا کار نه کیږي خو بهرحال راتلو کې لک تسلسل پیدا کړي اکثر مرګي د چې وینم صحیح اسني نشته د سار به بیانې کبل ازراغه جو بل رز به بیانې نو څو پر چې تسلسل نه راغلي زما په خبره به تاسو پیګم نه دا د درې الکه اوس لګانا کم چې مخکې نه روان وو په پوي او چې کم نه دی راغلي وو نن دې ساړم دې څه سرخ پی نشته د خبرو سوي راکې دا نقصان وشي بیا تسلسل په دې وجه لازمي سړی پوره خبره منی بیا پیږي نه او بل دا چې لغون د سختی برداشت کولو ځان کې همت پیدا کړي لغون ته ډیس خو څوک سره نه راځي ګان چې پیر برادي ډیس بوله راځي ازمږ ډاکټر صاحب ډاکټر فدا صاحب دامت برکاتم اخو سپېډم راځي زبر دغه مجلس کې لغون د پټاټه کې ناسې میرا مې پته نه لګي جلالی بزرگ دغه چې تقار ولا راغل نو چې کوم فهیم دغه یعنی متعلقین مریدین دغه ورته بالکل مخ کې نه اصل یو ځل منګ ناستو په دغه کې یونیورسيټي کې د مدینه مسجد کې مجلس جاری و دې دوران کې خدای خبر چې څه چلو شو اچھا تړاخ شو چې سپېړې راواچله مخ کې مرید لګدا اجي سپ جناسه جو خو څنګه ټوپه هغه غلطه ولګیدا ولې مجال سې د سړی زو کې شاته داسې کتلی چې راځه ما ټوپه سره تلاړه یا داسې چلو شو بالکل دغه سيناست اوسه هغه سپېړې ولګیا وي صبر تر ابو ورته ګورو بک خدای خیر کی ترازوي کته من ما د لارې بند نه کړي حضرت فرمایل پارټي به جوړ شي بل پارټي به جوړ شي فارورډ بلاک به جوړ شي بیا وزن لمرګري لټي نو څومره چې زمنګ طلب کې کمی ده کنه دغه د فیضان کې بیا کمی راځي څومره چې طلب رښتینی وي صادق وي نو کوم ته د الله تعالی طرف بیا فیضان راځي بار الله تعالی زموږ کامل اصلاح وکړي او الله تعالی دې موږ ته صحیح معنو کې تسلسل او رب دې شیخ دا نصیب کی
व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़िक्र हो गए जी। अल्लाह 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 अल्लाह
Allah
جل جلاله. حکیم علامه صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ د انور شاه کشمیری رحمۃ اللہ علیہ د تفسیر حواله سره هغه پاتې شل ذکر وکم چې بیا کې دې څوک پوه نشي چې را کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ دغه تفسیر انکار وکړي یا څه چل دی چې کله ته فرمایل چې کوم تفسیر چې لیکل شي دغه په اردو کې دی نو یې فرمایل چې اردو بس تفسیری یعنی څه د پسندیدګۍ اظهار یې ونه کړ بیا یې فرمایل چې زما ته وښایه چې څنګه دی زه به وګورم چې د اردو بلا څنګه تفسیري نو چې کله ورته وخو مطالعه وکړله نو یې فرمایل چې دا خو هم ته ګران تفسیر لیکل دی چې علما په مشکل سره به دې نه استفاده وکړي دی د اردو لیکن دم ته اوچت استعداد دی د حکیم علما چې عوام خو کیدی شي دې نه استفاده ونه کړي او البته علماء تم دې نه استفاده کې به مشکلات وي یعنی دا سی اوچت پای کتابي لیکلو نو ځکه مې غوړي تاسو چې را تفسیر خو بیا پرېخه نو پرېخه نه د اردو په نوم پرېخه او چې کله اولسونه بیا پوه چې واقعي دا خو ډېر عجیب او غریب کتاب دی او تفسیر دی په دې وجه حضرت فرمایل چې موږ اکابر فرمایي په خپل هم فرمایل چې بیان القرآن لوستو سره انسان کې استعداد پیدا کیږي علمی استعداد د غزياتي کې پیدا کیږي لکه شان دي دغه امداد الفتاوا اردو کې دي فارسی سو اردو لیکن زمونږ استاد غریب الله دې غریب رحمت کی دنیا نه تل مفتی داود صاحب رحمت الله علیه ما ته زه افتا کوم اسی مې شوق مې پیدا شي چې کدا افتا سړیو کې هغه ماته د افتایی ضرورت نور نشته صرف امداد الفتاوا مکمل اول والا بس ته مفتی وي هیڅ ضرورت نشته وي حالانکه ډېر غټ مفتی و په دغه کې نیو ډاون کې هلته تدریس کړی ما یې جو ټیک ته خو چې کله مې کولاو کړی را مې دا نه کېږي د استاد نه بغیر دا کار نه کېږي داسې الله تعالی ورته یعنی علمي استعداد ورکړی بهرحال الله تعالی د هغې علوم معارفونه موږ له هم صحیح سره کړي درود شریف لس ځله ووایئ اللهم صل على سيدنا من ذا الاستغفار درې ځله سورة اخلاص وایي یا الله زموږ د ناست خپل بارګاه قبول کړي څه چې واورېدل یا الله دې من دې عمل توفیق راکړي خپل د خوږ حبیب صلی الله علیه وسلم یا الله کامل اتباع ظاهرا باطنا نصیب کړي خپل تعلق خاص خپل معرفت او محبت یا الله زموږ ټول نصیب کړي د دې ثواب یا الله زموږ شیخ علی مقام ته ورسوي درجات عالیه نصیب کړي قبر باندې الله جانورات باران ورای زمره اولیاء کې هغه کوم مقام ورکوم چې شان سر لایق دی خپل خو حبیب صلی الله علیه وسلم الله دایمي رفاقت او صحبت نصیب کړي او فیضات نامه ټول بهرمن کې او فیضات دنیا ګډ ګډ ته ورسای نو موږ ټول الله د ذریعہ په تور باندې استعمال کړي یا الله څومره چې موجودین دي یا غایبین دي چا په ځل کې څه قسم جایز سری حاجت غیب د خزائن نه پوره کړي یا الله کوم چې پریشان حال دي دغه پریشانی ختمه کړي کوم چې مخروز دی الله د قرض اداګي صورتونه پیدا کړي کوم چې بیا اولاد دی هغه ته نیک نارینه صالح اولاد ورکړي چې اولاد نافرمانی یا الله غفر فرمانبردار کړي کوم چې د رشتو په طرف کې د سنت مطابق خرشته ټول ته ورکړي یا الله کوم چې به روزګار دي رزق حلال دروازې ټول منې کولاو کې رزق حلال زموږ د ټول وسی کې وسط او فراخي نصیب کې فقر او تنگ دستانه الله موږ ټول محفوظ وساتي څومره بیماران چې دی په دې محفل کې دي کورونو کې دي هسپتالونو کې دي هر ځای کې چې الله ټول ته صحت کامله عاجله دائمه مستمره ورکړي د بیماری د رحمت الله صحت پر رحمت کې بدل کې زره ټول ته کامل اطمینان قلب او سکون ورکړي الله څومره زموږ عزیز اقارب رشتہ داران پیربایان دوستان احباب مسلمانان دنیا ټول بخي خصوصا زماني کې الله ګل الله غو بخي الله وما خیرنا کې الله
برزخی ټول خوشاله نصیب کی یا الله عاجز رحمت الله علیه پیشنګي دغه باقي الله سچ ثابت کی دا بیماری چې الله ته رکړې الله دا رفع درجات او د تطهیر سبب وګرځي الله بیا هم الله کسر قسم کمی کوتاهی لغزش یا عفو درگذر معاملہ وسره وکي او څومره پسماندگان چې دی الله ټول صبر جمیل او صبر تام نصیب کی یا الله دا دواړه خانقاګان نفخ سور پورې سرسبز او شاداب وساتي څومره بوټي چې دی کې لګیدل دی الله ټول نه باراوري ونی جوړي کې حضرت کامل فیض ټول ته منتقل کی هیڅ کې الله محروم کړي یا الله تر سوچ موږ ژوندۍ په دین متین باندې موږ قائم او دائم وساتي او کله دنیا راتلو اخراشن لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم الله دا پاکه کلمه زموږ په جبه باندې جاری او ساری وساتي سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین برحمتک یا ارحم